السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن په ډیر برکتونو والا ویډیو کې به منګه تاسو ته سورت بقره آیات نمبر 101 نواله در 103 پورې د ترجمه بیان سناوو چې مولانا مفتی سید شاه صاحب په دې کې ډیر نهایت او خوبصورتۍ سره او ډیر غټ تفصیل سره دا آیاتونه بیان کړي دي. پښتو، انګلیش، اردو دریو زبانو کې دي. تر اخره پورې به واورئ ځکه چې په دې کې ستاسو د زندګۍ د بدلېدو یو زبردست پیغام پټ دی. د قرآن یو څو آیاتونه داسې دي چې په دې کې الله پاک د علم، د هدایت، د حقیقت د زندګۍ یو راز کولاو کړی دی. راځئ چې نن موږ د مولانا مفتی سید شاه صاحب په بیان سره د قرآن پاک د سورت بقره آیات نمبر 1 نواله تر 103 پورې د آیاتونو د ترجمې پوره د زده کېدلو کوشش وکړو او ځان پې پوه کړو. ویډیو اخره پورې وګورئ. ان شاء الله تعالی د دې په اورېدلو سره به ستاسو په نالج کې ډېره زیاته اضافه وشي. ان شاء الله تاسو ته به ډېر څه په دې کې زده کړې ته میلاو شي. څوک چې د قرآن پاک یو آیات ترجمه صرف واوري، عمل پې وکړي یا ونه کړي، الله پاک واته د 1000 رکعاتو نفلونه زیات اجر ورکوي په نن وخت کې. چې تا ته وحی جبریل راوړي او دی خو زمون دشمن دی، نو موږ تا څنګه ومنو؟ د دې جواب یې وکړو چې جبریل علیه السلام سره ستاسو دشمني د دې څه وجه او څه سبب نه جوړېږي. دا د لوی بې انصافۍ خبره ده، ځکه چې جبرائیل خو پخپله نه راځي، نه د ځان نه یو خبر راوړي، الله یې رالیږي، الله وله حکم ورکوي، نبي علیه السلام ته رسوي. او د جبرائیل سره دشمني دا د ټولو ملائکو سره دشمني ده، پیغمبرانو سره دشمني ده، الله سره دشمني ده. دې نه دا هم معلومه شوه چې څوک د الله بندیانو سره، نیکانو سره، اولیاو سره، د الله دوستانو سره دشمنی ساتي، نو دې د الله هم دشمن دی. دویم اعتراض او دویمه شبهه دا ذکر کوي چې ته د سلیمان علیه السلام صفتونه بیانوي. نبی علیه السلام باندې دا دویم اعتراض کوي چې ته د سلیمان علیه السلام صفتونه بیانوي، هغه ته پیغمبر او نبی وایي، دی خو لوی جادوګر و، نو ستا پیغمبري څنګه ومنو؟ نو الله جواب کوي وما کفر سلیمان. بیا دې اعتراض کوي چې ته د جادو رد کوي، انکار کوي، نه منې، نو الله خدا د اسمان نه را لېږلی دی. وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. ته څنګه نه مانی چې الله د اسمان نه را لېږلی دی، دو ملایکې را لېږلي وو، خلقو ته به د جادو تعلیم ورکوو، نو ته څنګه نه مانی؟ موږ تا نه. دو اعتراضونه دلته ذکر کوي. جادو یو حقیقت دی، د هود علیہ السلام زمانہ کې وو، د شعیب علیہ السلام زمانہ کې وو، د موسی علیہ السلام زمانہ کې وو، د سلیمان علیہ السلام زمانہ کې وو، د نبی علیہ السلام زمانہ کې وو. بخاری شریف کی حدیث راځي نبی علیہ السلام باندې جادو شوی او قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا علاج دی. سلیمان علیہ السلام بادشاہ دی او د زمانہ کې د جادو ډیر زیات زور و. نو سلیمان علیہ السلام دا ټول جادوګر گرفتار کړل، جیل ته یې وغورځول او د دې دا ټول کتابونه دا یې راجمع کړل، د جادو او د منتر او د کوډو دا ټول څومره شیزونه چې لیکلي شوي وو دا ټولې خپل د تخت لاندې ښخ کړل، ویې سپارل. نو چې کله سلیمان علیہ السلام بیا وفات شو،
نو دی سرکشو شیاطینو پیریانو دا خبر خور کو چې سلیمان علیہ السلام چې دا دومره لوی بادشاہتو د جادو په زور دا سلطنت راټینګ کړو په انسانانو حکومت کو په پیریانو حکومت کو په چرین پرین حیواناتو هواګانی هر څه د تابعو د سره ډیر لوی جادو نو ځکه حکومت کو او کتا سو نه منای نو دا تخلان دې وکنه نو دا جادو برا معلوم شي نو کله چې د تخلان دی هغه ځای وکنيسته شو لوی کتابونه دا غینه بار راووتل نو دا ډنډوره وشو چې سليمان عليه السلام جادوګر نو الله د اسمان نه دوه فرشتي راولې کړي چې تاسو لاړ شئ او خلقو د جادو حقیقت بیان کړي چې خلق په جادو کې او معجزې کې فرق معلوم کړي جادو بیل شی دی معجزه بیل شی دی معجزه ویل کېږي خرق عادت یو شی د نبی علی السلام د پیغمبر په لاس ظاهر شي خودی کی مؤثر حقیقی د الله ذاتی د پیغمبر په لاس الله یو کار ظاهر کی لکه عیسی علیہ السلام مړی ژوند دی گئی وړاندې سمای د کوړ او د برس مریضان سمای دا معجزه وا خدا د سبب لاندې نه جادو د سبب لاندې او جادو دي سوکي نو دی ډیر زیات ګندۍ پلیدۍ خباثت او نجاست کی لت پت پراتی او دی جادو کوي او انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات کو پاک صاف او د الله خوخ نیکان بندیانی داغي پلاس معجزه ظاهریږي نو جادو بیل شه دے معجزه بیل شه دے دارنګي جادو بیل شه دے کرامت بل شه دے نو الله دو ملائک راولې ګل هاروت او ماروت د خلکو امتحان د پاره نو دی به خلکو د تعلیم ورکاو د جادو خدا نصیحت به ورته کو چې من امتحان د پاره راغلیو دا بتاسو از د کوینا بدی به عمل نه کوي غني کافر بشي نو دا د دې د دویمه شبهه جواب دی اول دا بیان شو چې دی يهوديانو تورات شریف ورزول نو چې کله تورات پریخو وی ورزو نو بیا یې سو کړو وتبعوا ندي روان شو تابعدار شو ما دهغه تدلو شیاطینو چې لستل با شیطانانو علا ملک سلیمان په زمانه د بادشاہت د سلیمان علیہ السلام کې دغه يهوديان روان شو تابعدار شو دهغه شذونو چې لستل با شیطانانو په زمانه د بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کې وما کفر سلیمان یعنی دغه جادو چې دي شیطانانو کو دا کفر وما کفر سلیمان نو کفر کړي سلیمان علیہ السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړي يعلمون الناس السحر زدکاو بای خلقو تا جادو زکا فقهاو علماو لکلی دی که یو سڑے جادوگر دے جادو کئی نو دے مرتد دے او دری ورځې بدلا دے با ایثار کی کده توبه اونویستانو بیا با دے قتل کیگی وجل کیگی با او کدا جادوگر زنانه خزی او داغی وجل خو نشتا خدا به همیشه گرفتاری قید و بند کی بی ترسو چی دی توبه نیستی وما کفر سلیمان نو کڑے کفر سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کڑے يعلمون الناس السحر تعلیم میں ورکو خلق تا دجادو وما انزل على الملكين او هغا چرالی گلی شویو پدو ملائکو فرشتو ببابلا بخار بابل کی هاروت و ماروت
چې یو هاروت فرشته وا بل ماروت فرشته وا وما يعلمان او دی دواړو فرشتو با تعلیم نور کو خبر به نور کو د جادو من احد هچاتا حتا تر دی نصحا چې نصیحت به ورته کو یقولا دی دواړو فرشتو به ورته ویل انما نحن فتنه یقینا من آزمائشو امتحانیو فلا تکفر نو کفر مکوي پس د کولو د جادو من الله را لګلیو دی خاطا من د جادو علم دی د پار ورکو چې دا د الله طرف نه یو امتحان دی آزمائش دی تاسو دا من نه مې زده کوئ او کدا زده کوي نو ځان سره کېدای خوروي مو تعلیم نور تمور کوي دین روانه فساد مکوي امتحانا من الله را لګلیو تاسو د امتحان د پاره نو کچا دا جادو زده نو دې بدی جادو سره کافر شي نو تاسو کافر کېږئ نو فیتعلمون ندی خلق بیزدکول منهما ددوار ملائکو فرشتو ما حق جادو یفرقون چی بیلتون براغی بهی بدی سرا بین المرء پمینز دخاون و زوجهی پمینز دخزی داغی دخزی او دخاون ترمیز و بیلتون او تفریق راغی دا سی جادو بیتا حدیث کی راضی شیطان کله خپل تخت لګي دربار د کوبو د پاسا او خپل لخرې لګي چې لاړ شي او ملک خواره شي او بیا راشي ما د خپل کارګزاري بیان کړ یو شیطان راضي ما داو کړل بلوي ما داو کړو بلوي ما داو کړو هر سړی خپل کارګزاري بیانې نو دې د دې دا کارګزاري نه خوښي چې تاسو دوی کارنامه نه کړی یو راشي چې ما د خزي او د خاون ترمنځ جګړه راويستا او داغي ترمنځ به تفریق کو او طلاق واقع شو او دواړه می جدا کړ نو بدی خبره شیطان ډیر زیات خوشاله شي ابلیس او دلا غاړه ورکی او دنا ډیر زیات خوشاله شي نو بدی عمل شیطان ډیر زیات خوشاله کیږي جادو سره د چاکور روانول او د خزي او د خاون ترمنځ جګړه فسادات او بیا د هغې ترمنځ طلاق راویستل جادو سره دا د کفر یو علامه ده دا ځکه حرام دي او سوال دا پیدا کېږي چې الله د ملائک ولې را لېږلي یو خو دې دپاره چې دا امتحان او ازمایش د خلکو او د دې مثال داسې شو لکه یو عالم بیان کوي او خلق دا بیان کی وای چې دا چاکور ته ماوړی کڅوک دا چاکور ته واوختي دا غلای وکړه نو دا به سزای یا یو سړی دی پردای زنانی ته نزدیکیږي نه کدی ورته نزدیک شو نو زنا به وشي دا به سزای یا دی یو سړی شراب نسکی نو کچا شراب وسکل نو دا به سزای یو سړی د غلا نه کوي غلا یې کړه نو دا به سزای اوس د دې عالم د بیان نرسو کو یو سړی غلا کوي یا یو سړی روانه کوي او دا وی چې ما د خودي عالم دا شیخ خوله ما د بیان اوریدو نو ځکه مې دا چلو کو شراب مې وسکل یا مې دا غلا وکړه یا مې دا زنا وکړه نو دوه ورته ویلو دا کار مکوای کدا وکړه نو دا به سزای نو دی ملائکو دی تویل چې دا جادو مزد کوي من خو الله تاسو د امتحان لپاره را لګلی او تاسو دا شی زده کو نو کافر بشئ دا مزد کوي نو دی بیا هم دا شی زده کو او بیا به دا کارنامې کولې د خلکو ترمنځ به تفریق راوست وما هم بضارین به من احد او ندی نقصان رسول کی بدی جادو سرا من احد هیڅ چاته دی جادو سره څوک چانه نقصان نشي ورکول الا مگر باذن الله په حکم د الله سره په حکم د الله سره یعنی الله یو شی تقدیر کې مخکې لیکلی
دا خبره مقدر شوی چې دا سړی به دا کار کوي جادو به زده کوي او د پلانې کور برواني نو چاته نقصان نه رسی هیڅ څوک هیڅ چاته څه قسم نقصان نشي رسولی سوچ دې کار کې د الله حکمت نه د الله اراده نه د الله مشیت نه الا باذن الله د الله حکم سره معنا دا چې د الله تقدیر سره تاسو په دنیا کې لوی لوی جادوګر لیدلی جادوګر سړی نه چرته پیسې جمع کړي نه چرته لوی بنگلا جوړ کړه نه چرته حکومت باندې قبضه وکړه نه چرته بل سلوي کارنامه وکړه نو جادو دنیا کې هم څه فائدہ نشته آخرت کې هم فائدہ نشته او جادو ډېر قسمونه دي څه قسمونه به کفر دي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله او دی ضرر نشي رسوله په دې جادو سره هیڅ چاته مگر په حکم د الله ويتعلمون دی بزدکو ما هغه شی یضرهم چې نقصان مې ورکو دیتا ولا ينفعهم فائدہ بین رسولا ولقد علموا او دی خپویدل لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق چاچی خوخ کو دغه شی نشته دې دلرا په آخرت کې صبر خاص حساب ولا بئس ډیر بد ما هغه شرو چې دی واغست خوخ کو به باغی سرا انفسهم ځان خپل لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دے لو كانوا يعلمون ارمان کدی پوی دے ولو انهم کچرت دی آمنوا ایمان راوړې وي په نبی علیہ السلام اعتراضونه نه کولې شبهات نه بیانولې بلکې ایمان راوړې وي ولو انهم آمنوا کچرت دی ایمان راوړې وي واتقوا ځاني بچکړې وي د جادونا لمثوبه مخامخا ثواب به مندلو من عند الله طرف د الله نا خير ډیر غره بهتر لو كانوا يعلمون ارمان غدي چرته پوي دي ولو علموا مخوي ولقد علموا دي پويدل او دلته وی لو كانوا يعلمون کاش کدي پوي دي یعنی علم خو ورسره خو عمل بنو نو چې عمل بنو نو به عمل علم داسې دی لکه پنځ حساب نو د دې دا علم پنځ حساب شو لو كانوا يعلمون کاش کدی پوی دے शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।